او دا د یهودو نصاراو دسیسه ده چې د امت په دې طریقه باندې بې حیا کړي. واړه واړه بچي نه نه ګوره، تعجب به دله درشي. د وړو وړو بچو په لاس کې نن موبایل دی. یو دومره ورکوټی ماشوم د 5-6 کالو به و، د بیټک ته پلار سره راووته، لا پلار یې ناست نه و چې ورته اشارې کولې. نو پلار یې موبایل ورکړه، اوس هغه ورته وایي راکړه زه یې کولاوم. نو کولاو یې م که او څه ګیم مې م سې پکې راواړول. د دې پلار یې هغه ته م وکتل او ما ته نسې وخندل. و یاره دا زما بچی وایي په دې شي کې ډېر چیمپین دی. نو ما ورته ویل چې دا نه پلاره رامي چیمپین دی. ویل ولې مالې ځکه که ته چیمپین نه وې نو ستا بچی به م نه وې. نو بیا مې ورته ویل چې دا ستا ځای له راته او دا ژوندی و، نو ده به دله د دنیا ورانه کړي. ځکه چې د 5 کالو دی او دا کولاولی هم شي، بندولی هم شي، ورسه پکې راړولی شي. نو دا چې 25 کالو ته رسېده دا به څه شی دی جوړي. او پخوا به چې ماشوم ورکوټی و ورته ویل بچي الله کوم ځای کې دی، هغه به پاس ګوته نیوده. بیا به ورته ویل بچي الله اکبر وویوه. ښایسته ښایسته کلمات به ورته ښودل. اوس ورته دا څیزونه لاس کې ورکوي، دا فتنه وله لاس کې ورکوي، دا زهر وله اوس نه لاس کې ورکوي. سوچ کوه. نو دې درجې ته معاشره اوس را رسېدلې ده. سبحان الله. بعضې بیټک کې به میلمانه ناست دي، لیکن پلار به یو ګوټ ته کینې موبایل به راکولاو کړي، مشر زوی به بل ګوټ ته کینې موبایل به راو. لکه دا میلمانه ناست دي د الله بنده، هغه باندې ساعت نه تېرېږي چې دغه د هغې نه یې کولاو کړی. هسې سوچ وکړه، په یو مجلس بیټک کې به یو سیټ ته ناست بل دغه غم به یې لګولی. بعضې خلکو خو داسې نشه جوړه شوې چې دا یې کتلی نه ساعت بې نه تېرېږي. نو ته سوچ وکړه هغه قوم چې په هغې کې بېحیي دومره عامه شوه چې په لاره کوڅه کې ماشومان ناست دي مخکارۍ لګولې. هغه قوم چې د هغې نوجوانان د یهودو نصاراو د یورپ د هغه سرمخو جنکو نه متاثره دي. هغه د امت نوجوانان چې هغه د کرکټ د کلاړیانو نه متاثره دي. هغه د امت نوجوانان چې هغه د ډرامو د فلمونو د اداکارانو نه متاثره دي. د هغوی په شان شکل جوړوي، د هغوی په شان سر اړوي، د هغوی په شان لباس کوي، د هغوی په شان څیرې پیښې کوي. آیا دې امت کې به عذابونه نه راځي؟ برکات به راورېږي؟ آیا دا امت به سبا د اسلام مقابله کې جنگ کوي؟ سبحان الله. چې سا روده پراته وي. نو زما عزتمندو نن بېحیي دومره ډېره ده، بلکل د دې خبرې احساس هم نشته. احساس هم نشته چې لکه زه خو بې غر کې ما، لیکن دا واړه بچي په دې مرض باندې څه له راړو. نو دومره پسې ورپراخه شوی چې اوس په موټر سایکل باندې ناست دي سړی. بعضې علاقو کې او شاته اوس زنانه ناسته وي، هغه زنانه موټر سایکل د پاسه موبایل کې ګوتې وایي. هسې سوچ وکړه. یو فتنه خو دا ده چې مخې کاره دی، خلک ورته ګوري. دویمه فتنه هغې په خپله په لاس کې کولاو کړې. دومره ښکاره شو عام دا بېحیي. او چېرته داسې سړی چې پکې وګورې سبحان الله چې هغه کولاو کړی او تلاوت یې راړولی، نو دا په سلو کې چېرته یو کس په سلو کې یو کس موږ سره ته کراچۍ پورې به دې ګاډي کې موبایل کې ګوتې والی. نو ماسې یو مولي صاحب هغه ورته وایي چې قرآن کریم پکې نشته. وایي نه یاره قرآن کریم مې پکې ډاونلوډ کړی نه دی. نو ما ورته چې دا دونه شیونو نه ډک و، خو دا قرآن به هم دې پکې اچولی وی، خو قرآن سره شوق نشته، قرآن وله خوند نه ورکوي، ګډاګانې او ګانې بجانې وله خوند ورکوي. نو سړی داسې حیران شي. هر یو شی دی پکې ساتلی چې یو شی زړه ته نږدې دی هغې بیل سیټ کې ساتلی. خو که چېرته د یو عالم بیان راغی نو د هغې دې ټیم ته ګوري چې دا خو 40 منټه دی ایستی تېروي، 40 منټه. او که چېرته یو بله فتنه راله نو د هغې ټیم ته نه ګوري، بس هغې ته ناست دی، که ګنټه پې لګي او که 2 پې لګي او که 3 پې لګي. دې د وجې نه زما عزتمندو، اهل علم فرمایي چې د ایمان
حفاظت دا فرض دی او هر هغه شی چې ستا ایمان خرابوي د هغې نه ځان ساتل دام فرض دی. نو که د بېحیي یو سبب دی، یو شی دی چې هغه ستا ایمان له ضرر ورکوي، هغه لرې که خیر دی که په بل باندې دنه پیسې خرچه ډېره راځي. په بل موبایل باندې ستا یو 2 روپۍ تاوانېږي خو دنیا به دې تاوان شي او په دې باندې د ایمان تباه کېږي. نو دا لرې که لرې که ورکوټ یې واله، لیکن د ایمان غم وکړه. خو دا خوندونه چې کله یو نفس والي او د مانځه او د سو بندګۍ شوق هم دومره نه وي، بې دې خوندونو نه زړه صبرېدل دا ډېر ګران دي. یو سپین ږیری دا لوښو ریړه ګرځوي، نو موبایل یې راویسي یو کس ته دی کې راله ګوتې وده، ما ته پیسه کوې خو د ډېر عمر سړی او ته په ټکو وایي زه په هېڅ هم نه پوهېږم، وایي دې کې داسې یو لسپیکر جوړ کړی وایي زه ورته سې غږ وکړم چې دا پلانکې څیز راواړوه. مالې دا د یهود نصاراو بله دسیسه ده. انپړو دپاره یې به داسې یو شی اچولی دی چې دی په اواز باندې راغواړي او ښه په شوق ورته ناست او تباه شي.